همزانه مو سره وګرځېد او ما دې اواز وکړو چې ای خانه زما دې وسیله د بوتان تاسو ورکړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ساجد رحیم کاکا خیل د زبردست کاروان فاونډیشن د خپل پوره کاروان د سایډ نه د هر هغه کس شکریه ادا کول غواړم چې د دې کالي کې زموږ سره مرسته کړې ده. هر هغه کس چې زباني الفاظو سره زموږ حوصله افزایي کړې ده، موږ یې انسپایر کړي یو او زموږ رهنمایي یې کړې ده. او هر هغه کس بالخصوص چې زموږ سره په دې کې مالي امداد کړی دی او هغه پروجیکټ کوم چې خلکو ته ناممکن ښکارېدو هغه موږ د ستاسو په مدد سره او د الله تعالی په رحم او کرم سره او فضل سره ډېر په ښه طریقه باندې سرته ورسوي. او تاسو دا ثابته کړه چې زموږ په علاقه کې ډېر تکړه خلک موجود دي او دا خبره هم تاسو ثابته کړه که موږ دغه شانتې یو موټی شو او دغه شان په اتفاق او په اتحاد شو نو هر څیز ممکن دی. نہیں ہے ناامید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، نہیں ہے ناامید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تیری مٹی بہت درخیز ہے ساتھی. هر هغه کس که چا زموږ سره 10,000 روپۍ ورکړي دي او که 10 روپۍ ورکړي دي او که چا زموږ سره په دې کې بدني مدد کړی دی په دې کې پوره شریک دی. او زه به یو مختصر واقعه ستاسو لپاره شیر کړم صرف د دې لپاره چې تاسو صرف پته ولګي چې ستاسو د معمولي مدد د یو کورنۍ لپاره د یو ماشوم لپاره او د یو ماشوم د مور د زړه لپاره څومره سکون او څومره خوشحالي هغو ته رسولي ده. زه روان وم زما نه مخته یو وړوکی ماشوم سره یو زنانې راته روانه چې زه کله هغه ماشوم ولیدم نو هغه خپل زنانې ته په مور یې وایي څوک به د هغه سره خبرې کولې او زما طرف ته اشارې کولې. نو زه پوه شوم چې مطلب دې ماشوم ته موږ ته په سکول کې بوک ورکړی دی او دا دې زنانه ته دا ذکر کوي. نو چې زه لږ ورنږدې شوم نو هغه زنانه ما پسې راوګرځېده او ما ته یې اواز وکړو چې ای خانه زما دې وسیله د بوتان تاسو ورکړي دي. نو سلام نه پس ورته ما وویل چې او جی بلکل دا دغه شان چې د علاقې په خطه باندې زموږ یو فاونډیشن دی او د علاقې ټولو خلکو په مرسته سره او په تعاون سره دغه شان مستحق خلکو ته موږ دا بوتان ورکړي دي. نو هغې وویل چې زما زوی د ډېرو ورځو نه بیمار دی او دی د کافي ورځو نه د بوټانو چې کوم دی اصرار دی ولکن زموږ پلار یې بیمار دی نو نه شي ولاغستی. نو تاسو ورته دا بوټان ورکړه نو دا دونه زیات خوشحاله دی چې دی کله هم راځي او د شپې کله دی سملي نو دا بوټان راواخلي صفای کړي به خپل ډبي کې کیږي او د ځان سره یې به کټ کړي د بالغ سره خوا کېږي. او دا منظر چې کله مور وویني نو هغه دونه خوشحاله شي او دونه دعاګانې تاسو ته کوي چې تاسو نه شم ویلی او په هغه وخت کې هم د ابۍ موږ ته دونه دعاګانې وکړې او کوم الفاظ چې وو او کوم دغه چې زما سره د الفاظ چې دا بیان کړم. نو یقینا زموږ دا لږ معمولي مدد دا لږ تعاون د ځینو خلکو لپاره ډېر ډېر هرڅی د خلکو د زړونو ډېر زیات د خوشحالۍ سبب ګرځي. نو زه امید ساتم چې ستاسو دا تعاون په دغه شانتې د دې کاروان سره جاري او زموږ دا کاروان به نور مزید پروجیکټونه او د خدمت په دې لاره باندې روان وایي انشاءالله. یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه، شکریه، جزاک الله.